دوه حدیث دی په نن سبق شی ورسره څو شرعي مسالې دي احکام دي. یو حدیث خدا د خوش پیغمبر فرمایي ما من ثلاثه فی قريه ولا بدو لا تقام فيهم الصلاه چې کله په وکړي شي داسې خلک وي چې هغه مطلب دعا ویل یا په دعا نه جوتای وي خو دې منځ نه غوشي کوي په دې باندې شیطان مسلط شي او یې دغه وجه نه تاسو ته امته امر دادای چې تاسو په جامع المنځ کې غوشه ما کې چې غوشه کې غوشه او ځان له وخوري مفهوم د حدیث دادای لہذا شیطان ته چې تاسو غوشي شي په تاسو عمله اوروي په جامع کې بیا شیطان هم نشي در نږدې کېدلای. یو حدیث خدا دی. بل حدیث دادای چې خوږه پیغمبر فرمایلی دی چې چا د اذان کوي کې اعوذ ورودا فلم يمنعه من اتباع عذر او وزر هنوا بغیر البته کا وزر وا او وزر معاف تای داردا لیا بیمور وا ادا وجنه خدای تم کېدای شي خو دانه علاوه چې د اذان کوي کې اذان وروي دایل منځ ته چګنه شي په جامع المنځونه کې ادا ساړي المنځ نه کړل شي. وسه دا سره تو مسالې تړلې دي. یو خدا چې په حدیث شه صریح ورغلل چلمین دی نه وش او په دا کې شاک هنشتا چلمین دی نه وش المنزد د نکړل معنا دا نه دو چې دای د ادو برار وګرځوي فرض یې ساکت غاڼه نشول نکړل معنا دا دو چې په نوم خو خانه پوري وشي واجب الاعاده خو نه د ادو براد انر ګرځوي خو چې المنزکم ثواب دا ثواب دا بنی ادم ته نه ملاویږي چې دای اذان وروي بغیر به وزره جامع ته ندري وي ادا ساړي لمنځ نه کیږي مراد د نکړه نه دادای چې نفس فرض خو دا ادا شي المنځ چې کیم ثواب دی کیم مرتبه دو په وویش بدلیږي بیا دا پورته فرشتي یوسي بیا په شاکه پړک شو ولا وړي په جنات شو ونه ملاويږي دعا دا شایعي کې حدتانه ملاويږي خالد امر ادای چې دوه برال ګرځول په دا نشتا نور دا سړی ګوننګور دی د اولاد څنګه اجامه په منځ وای درغلای دی. بل حدیث بل مسله دادو جامع می سنت موقعه دی کا واجب دی علما ځنه وی چې د جامع المنځه لیا واجب دی لیا سنت موقعه دی. واجب او سنت موقعه دواړه شعیر دی چې وزر دی نه وي بغیر به وزره پرشول باندې انتهایی ګناهګوري پدا باندې وای درغلای دی چې ترک د سنت موقعه ترک د واجب د جرم دی ګناه دی د خدای د څنګه د سازو پدې باندې بندا مستحق ګرځي اعلی شان دی ورته چې کله اوځه فزا ته څوک په دې کونکشه په ویلوړ دی څوک په کېل په ویلوړ دی څوک په پاټي ویلوړ دی څوک یې په جامع یې چې څو ځل مینس کوم خو بس په کور شکول یا جامع توفیق نه دی ملاوي شوی لکه څرنګه مسله دو چې آیا المنس خالی په جامع ضروری دی که په جامعات شه ضروری دی نو لکه څرنګه چې المنس په جامع واجب او سنت موقعه دی داس په جامع تک شه کول او واجب او سنت موقعه دی که هر سړی چیرې دا تملا وتاړي چې څوک په پاټي شه المنس غوشه کولیا په جامع کو لیا په کور شه غوشه کولیا په جامع کو دا شاعر الله جماعتینه دا بیا څوک آباد کو دا جماعتینه خو د غاس وران وي او جماعتي ابو داول واجب دي فرض دي د امت مسلمه فریضادو چې جماعتینه خو نه منهدمه وي جماعتینه خو نه ورانه وي نه وړانګوي قران ش غالبا په حدیث شریف شعر دریمي ای جماعتي په نه ابو داول باندې ډېر انتهایی د سازو ذکر غلای دی. بل یا تسول دادای چې ځنه خلق داستای چې په کور شي د جامع ماحول جوړ دی نر شذر ټول په جامع منځ نه کوي نو دا جایز دی کدا نه جایز دی یی چې سړی د پورا خو سټریکلی آرډرز دی هغه غونډه څه شاولدار صاحب امر دی چې تو جامع تاسه وس په کور شي بیا شذا وشه کړای نشي هغه خلق چې دغه کلا ور د جامع نه د ستبه د واجنا ډور د واجنا مشکلات د واجنا دای جامع ته نشي لوړ په کور شل مینس کو په کور شه پښه وړ کې پټوله ژغ وکا چې زدر ته مخشه کېږي جامع مینس کی چې ماحول د دین جوړ کی دا ډیره بهتره خبره ده دا ډیره ښه خبره ده
خو عام طور چونکې سړی ته اړ دی حکم دی د جامې د فرض دی په جمع تک شه کولی نو ورته بیا یې جامې څوک نه پوتې کېږي. دومه خبره دا ده چې ځینې خلک آزار دایمي دي یعنی مستقل په داسې بیماري پریشانی بادیه دو کور ته راشي وتلی جامه ته خدا خود نشي تللی دغې سړي د پوره بیا ډېر ښه مستحسن عمل دا دی ښکلې خبره دا ده چې دی په کور شي 15 وخت جامې ماحول جوړ کړي چې کله لمونځه ټیم پرې راکېږي دا دا کوي کورولی دا ورسره کو نوی دا ورسره کو لیرې دا کو مورې دا کو ورسره دا د امامت جامه ورته کوي او په زون شه دا د امامت شرایط پرې کو داسې نه چې خپل منځ یې رد وي بل ته یې څه وکړو کم از کم چې یورې دره شوق لري هغې خلک نه بیا دا حتی وکودو چې هغو بیا په جامې اهل ځون ورته جوړ کړی وي. بل صورت دا دی چې یوه مسله بیا راغلی دو چې آیا د کلي په دا جامو تک شي دوی جامې کیدای شي که نه شي کیدلی څوک یې په سفر شي کو جایز دی ناجایز دی مکروه دی راو دی ناراو دی دا خبره ډېره په ووړې په دا مسله سر خلوص کړي. دا مسله نن زده کړئ چې چیرې شوی تاسو دا مسله عملي کوئ تاسو زده وي. مسله دا ده چې دا د کلي جماعت دی جامع مسجد دی همیش د تاسې 15 وخت لمانځنه پکې کېږي مستقل امام هم شته دی کلیوال درې مې یا ته 15 وخته جمع کوي دوه برا په دا دوشي جامع مکروه تحریمي دو حرمه نه کېږي دوه برا یا ته کلیوال جمع نه کېږي دا یو صورت. بل صورت دا ده چې کچیره د لیار جماعتی نه وي پابندې میسوفاره مرور و ذهاب و تا اگر تاگی و اگی صورت چه میسوفر ده پورا اگی خلق ده پورا جایزه دو چه پا جامو تکش ده یوا جامو وشی دوی ده وشی دری ده وشی 15 ده وشی لاس ده وشی پا صورت شه جایزه دو. درام صورت دا جوړیږي چې دا د کلی جماعتای امیش کلی وره ده پورا خو دوی جامه پکش ناجایزه شوه دوما جامه پکش جایزه نه دو حالانکه زوین ډیر خلک چې دا ډیره بد څه جواته وي کلی ناروشي زه درته کوي ته نه تاسو کې سړی خپل غری غوړه دروته دوما جمع تو ته چا اجازه تر کړی دی ځکه واخه به بو خپل زون ته یو دین په مخ کړی وي شریعت حکم ورته معلوم نه وي. درام صورت دا چې چلو دا د کلی جماعت دی میش په روغللی د پوز د غرنه کلی ول هدي پکښې 15 وخت المین شي میش د پورا څه وکم میش می سفر څه وکي په دې صورت کې علما دیتا د جواز ورکړی دی چې خیر دی کلی جماعت وي خو سړی می سفر دی لمینځ دا وکړو په جامه دا وکړو ها په هغې هیات دا د ملو په مثالونه داري په دا ځایونه داري واته وراده ودارېږي اقامت تو انده نه کوي یعنی هیئت ته بدل کی شکل د جامع دا بدل کی یو خدا جامع دو چې یا تک کی دا کوم شکل او صورت ډنچا ترتیب او وضع قطع دي ادینا ما ورادا په بل هیئت وکړو واته ورچانه دا وکړو بغیر اقامت بغیر به اذان او اقامت نه امام دا مخششي امی سفر بیا د کلی په جماعت شه په دا طریقه لمین جایز دی خو کلی خلک دې پورا د کلی په مالک په جماعت شه جامع مسجد شه دوه برال میز کول مکروه تحریمی دی جایز نه دی. دوما جامع می سفر د پورا د پکلی په جماعت شه ولې کیږي چې سړی می سفر وي خو سایډ تا وکیل کوم چې درته بیان کړه. درام صورت یې د دغه مسلې سفر په منځک شه یا په دوران سفر شه د روټ په غوړه د جماعتي دی چې پاک شه دوه مدرمه سره ورما جمع کول شي. الله جل شانه هدا میش په دا مسله پوی هکو الله دا میش په سمج شروع حواله کله ور میش ته دا صورت ډیر داس پیش کیږي میش ته خپل استوزون سره پیرټ شي کیږي نه کیږي سره واضحه مسله د درې صورتونه دي توسته مې بیان کړ تو صدقه مسالې ملګون شوي او دا مسله تو زدا کړله کله ولې پورا جایزه نه دو الیار په جامعت جایزه دي 2 3 15 اها د کلی په جامع تک شي میسوفر د پورا جایزه دو خو ولې چې میسوفر یې په خپل طرز وکړو په غوښې دوی شی وکړو په دا شکل او صورت نه وي نو په دا صورت شي ضرورت باشد روا باشد اگر چې ناروا باشد ضرورت په بنیاد باندې بیا دا حکم جایز دی او الله جل شانه دا میشتوست دا خبره سار خلوص کوي بلا مسله هم په ځین شدو وخت صورتونه ډېر دي بیا کلر نه ویره شي امید است چې دا وس مسلې وې زده کړي هغه بیا پیچیده دو سارینه او کوژه وژدي نو او بیا داس په اسون انداز بیان کی چې کم از کم خالی خو تقریر مقصد نه دی مش خو خالی مطلب او بیان مقصد نه دی
چې میږي توس په سمه شي خو سر درې می څه خو زده کولی شي څه خو مطلب یودېږي که نه او بله یوه خبره وکړه یوه ملګري مو ته ډېر خواند وکړه په صورت شا مسئله راغلی وه میشتو سویلی وی چې په زمانه په صحبت نه یایی ایمه خلینه دا ټکه و چې داویز زمانه کیندر دا چې نه است زمانی ولنه داویز خلق مورد چې قابل داد یا قابل انعام یې وکړه چې په زمانه په څه خو نه شي ویلای خدای پاکي چې زمانه خو زه مو پیدا کړی دو بلکې خالق ذکر کړی چې داویز خالق یک شلش فرق دی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك